ټولو کې اول خو زه ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ټول راغلی دلته کې او کومو ملګرو چې فاتح کې شمولیت اختیار کړو هغوی ته هرکلی دویم کومو ملګرو چې مخکې نه فاتح کې شامل وي د هغوی شکریا ادا کوم ټولو بنیادي طور باندې تلویزیون کې د هغوی ملګرو خو هلته تفصیله کې موږ پروګرام کړی وو د دې شمولیت موږ هلته کې کړی وو د هغې نه پس ته بعضې ملګرو لږې کمزورتیاګانې وې او هغه رابطه هغه شانتې نه وه دغه شوې ما تلویزیونونو ته هم دا وویل نو نورو ملګرو ته هم دا دغه وکړو مشرانو سره هم دا خبرې وشوې چې انشاءالله دا رابطه به اوس څنګه نور هم مضبوطوو هغه ځای چې کوم تنظیم دی هغوی ته هم زه وایم هغوی به هم تاسو سره رابطه ساتي ستاسو نه به موږ دا تمه کوو چې تاسو هم د پارټۍ لپاره به منډې کړې وی او موږ به تاسو سره ستاسو د علاقې د مسلو د حل لپاره د هغه ځای د خدمت لپاره چې دی موږ هم تاسو سره پوره مرسته کوو که وګورئ نو ټیک ده دې وخت کې MPM د تحریک انصاف دی MNM د تحریک انصاف دی صوبې کې حکومت د هغوی دی مرکز کې حکومت د هغوی دی که بنیادي طور باندې وګورو نو هغه شانتې بنیادي کارونو طرف ته هغوی هغه توجه نه راوړي کمې وعدې چې کړې وې کمې دعوې چې کړې وې هغه شانتې په هغې باندې عمل نه دی شوی په دې 3 کاله کې که وګورئ نو کاګراني کوم ځای ته ورسېده د هغې احساس زما خیال تاسو نه زیات بل چا ته دومره باندې چې څومره تاسو ته احساس پیدا شو نن خو د هغوی عمران خان راپاڅي او وایي چې یاره 3 کاله ما ډېر زبردست حکومت وکړو بله ورځ به تاسو کتلي چې وایي چې یاره 3 کاله پوره شو او مونږ دې کې چې کوم زمونږ کارنامې دي هغه مونږ خلکو ته خیر غواړو مونږ ورته دا خیر غواړو چې راشو دې خلکو ته تپوس وکړه چې ستا حکومت ته خلک مطمئن ته پکار چې عوام په خپله خبره وکړي تا ته تا ویلو ضرورت نه وي چې یاره ما دا وکړه نو ما دا وکړه عوام نه تپوس وکړه دې غریبانانو نه تپوس وکړه چې بهی آیا مسلې حل شوي دي او که زیاتې شوي په دې 3 کاله کې قرضو کې اضافه وشوه ګرانۍ کې د روزانه په بنیاد باندې اضافه کېږي لګیا نن هم صاحب سره راتلم په اخبار کې بیا دغه و چې یاره اوړه چې دي 50 روپۍ نور پروډکټ راځي دا خو یو سلسله ده چې روزانه په بنیاد روانه ده دوایانې کوم ځای ته ورسېدې د بجلۍ بلونه کوم ځای ته ورسېدل دغه شانتې نور هر څه یو شی نو هغه حوالې سره چې موږ وګورو د دې حکومت چې کومې خلکو کې تمې وې توقعات وي هغې باندې سره نه کار موږ ته ضرورت داسې دی چې هغه د عوامو د مسایلو د حل لپاره څوک اواز وکړي او دغې لپاره به موږ مشترکه جدیت وکړو که تاسو وګورئ اوس دوی لګیا دي مختلفو ځایونو کې د ګیس پایپونه غورځوي دې باندې سوچ وکړئ چې دا بنیادي دا منصوبه دلته کې روړی چا ده اصل خبره خو دا وه چې دا غټ پایپ و دا دغه دلته را رسول چپې درته هغه چا کړی او چا د هغې ډکه کړې اوس هماغه منصوبه ده او د هغې هغه دغه چې دي لښتي ته دوی دغه کوي خو مین دغه چا راوستی دغه شي باندې سوچ پکار دغه شانتې د بجلۍ مسله چې ده اوس پرې بنیادي طور باندې د هغې له هغه شان توجه وکړي چې د هغې یو بنیادي حل دی مخکې ګریډ سټیشن کې د غټ ټرانسفارمر ضرورت و هغه مونږ هلته کې دغه کړی د فیډرو چې دی د هغې باندې کار مونږ هلته کې دغه کړی اوس پکار ده چې دوی دغه شی مخکې بوځي خو هغوی کې هغه صلاحیت نشته ما د داسې د هغوی خلکو داسې بیانونه مې وکتل چې یاره په حکومت کې ناست خلک وایي چې یاره زه به د وابډې دفتر ته به تاله لګومه که دوی ټیک نه شو وایي چې حکومت کې د تالې لګولو ته ضرورت نشته ته د هغې نه کار واخله دا خو ستا ذمواري جوړېږي چې ته د خلکو مسایل حل کړي
دا په د اپوزیشن کار دی چې هغه به راپاسي او د لوس په وباسي او جلسه به کوي او وایي به چې یاره خلکو سره دا زیاتې ده حکومت کې چې کوم نوې کړی دي هغوی خو په دغه غړي کې هم مسلې حل کوي نو په دغه کې باندې اوس پورې موږ پوه نه شو چې د دغه ځای دا نمایندګان چې دي دا اوس پورې یا خو د خپل اختیار باندې اوس پورې لا نه دي پوه او یا اوس پورې خوب ویني لګیا دي چې واقعي موږ دغه ځای ته رسېدلي وو او که نه دغه د وجې نه هغوی هغې شانتې مسایل نشي کولی انشاءالله چپټر له مخکې موږ توجه ورکړې ده اوس هم توجه ورکوو تنظیمونه بل ته کې جوړو ستاسو مې دا خواست دي تاسو مو وګرځئ د پارټۍ د مضبوطیا لپاره تاسو هم کوشش وکړئ او انشاءالله را روان وخت کې چې کامیابي موږ ټول ته میلو شي بیا به یو ځای د علاقې خدمت کوو زه یو ځل بیا د هغې ټولو ملګرو چې چا کتاب ته د هغوی ډېر زیات مشکور یم کومو ملګرو چې په هغې کې د ټول کردار ادا کړی راغلي دي تاسو سره ناست دي او دې ته یې تاسو قایل کړی د هغوی ډېر زیات مشکور یم انشاءالله راځو به هلته کې به پروګرام کوم او انشاءالله دا سلسله به مخکې بوځو به ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت یادوي ډېره مهرباني ډېره مننه